علامه کوثري رحم الله دې کې دا شیطان الفاظ نشته د قصې وروسته روانې دي انشاءالله. او چې وروسته کومې خبرې راځي نو چې زه وایم انشاءالله هغه اوس نو ولیکو هغه وروسته شي نو بیا به ښه وي. صرف دونه اجمالا زه تاسو ته وایم چې داسې یو شخصیت دی په دنیا کې چې په هغه باندې رد نه کېږي او هغې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل. دا داسې یو متفقه خبره ده چې دې کې تاسو باندې اتفاق مو سره لرئ او دا زمونږ اصل دی چې یو شخصیت دی چې په هغه باندې به رد نه کېږي او هغه ذات بابرکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور صلی الله علیه وسلم نه اخوا چې څه شخصیات دي دا ستاسو قانون دی او دا ستاسو وینا ده مونږ ته او دا ستاسو تبلیغ دی مونږ ته او دا ستاسو خبرې دي مونږ ته مونږ یې منو د سره الله دې تاسو مونږ له ټولو له په دې د عمل توفیق راکړي چې دا هر چا کلام دا به په کتاب و سنت تلو. که دا د کتاب و د سنت موافق و که هغه امام ابو حنیفه وي او که شافعي وي که مالک وي او که بخاري وي که کوثري وي او که ابن تیمیه وي آمنا و صدقنا. موافقت الکتاب و سنت کې زمونږ د هغوی سره ایمان هم دی او تایید هم کوو او خبرې هم منو. خو که چېرته د چا کلام د کتاب و د سنت خلاف و او صراحتا د کتاب و د سنت د ادله او د اجماعګانو د جمهور السلف خلاف راغی نو زما د شیخ صاحب نه دا امید دی انشاءالله که داسې یو اشیا موجود شو د علامه ابن تیمیه په کلام کې چې موږ د هغې اثبات وکړو د هغه د کتابونو نه او هغه د قرآن هم خلاف او هغه د حدیث و د سنت هم خلاف او هغه د اجماع هم خلاف او هغه د جمهور السلف هم خلاف او هغه د مذاهب اربعه به نه یادو خو چې هغه د جمهور خلاف راغلی نو مولوي صاحب د هر چا کلام به تللی کېږي د هر چا که زما دی او که ستا دی او که د ابن تیمیه دی او که د ابن قیم دی او که د ابن عبدالهادي دی خو د هر چا کلام به تللی کېږي. د هغه کلام د تللو د وجې نه موږ خپلې مدعاګانې دا دې ځان سره ایښودلي دي زموږ چې څه پړه دي هغه موږ ځان سره دا دې ایښودلي دي. تاسو نه مې انشاءالله د امید دی چې موږ څه ایښودلي وي څه مدعا د هغه به موږ تاسو ته کیدو چې دا مدعا ده او په دې مدعا باندې راځئ چې بسم الله واچو او تاسو کو موږ سره په دې کې اتفاق وکړو الله دې درسره ښه شي. خو که چېرته اتفاق هم ونه کړو او کوم مختلف شی زموږ په منځ کې نه راغی بیا په اشیاء مختلفو کې موږ کینو خبره به کوو. اتفاق هم وکړو الله هم خوشحاله کړه خو اصل قانون به دا دی چې موږ به تابعداري د سنت د قرآن او د سنت کوو د کتاب او د سنت کوو. په دې کې به دا نه چې دا پلانکې دی او دا ډنګرې دی او دا پلانکې ماما دی او دا ډنګرې ماما دی نه چې پلانکې ماما ډنګرې ماما به لږ مشکلات جوړوي. استشهادات به کوو د هر چا نه یې کولی شي څه چې کوي هغه کوئ خو زموږ په اصل عقایدو کې به څه شي وي قرآن او سنت. شذوذات به نه منو تفردات نه منو چې شذوذات او تفردات نه منو زموږ رای دا ده چې د علامه ابن تیمیه نه بعضې اشیاء د قرآن او د سنت خلاف صریحي موږ ته ښکاري د هغه په عقایدو کې بعضې داسې اشیاء دي چې د قرآن د آیاتونو خلاف دي. د هغه په عقایدو کې کتابونو کې داسې اشیاء دي چې عقاید دي یا فروعات دي چې هغه د سنن متواتره خلاف دي. هغه خبرې واحد خو له یو طرف د هغه په کلام کې داسې اشیاء دي چې هغه د اجماع الامت خلاف دي. د هغه په کلام کې داسې اشیاء دي چې هغه د جمهور سلف او د جمهور علماو خلاف دي. او به موږ تاسو ته انشاءالله نشاندهي کوو چې دا شی د قرآن خلاف دی دا شی د حدیثو خلاف دی د سنت خلاف دی دا شی د جمهور سلفو خلاف دی. په دې معامله کې دا دی یو شان تللی دی د سلفو رایې بل شان ده. په دې معامله کې اجماع یو شان ده دې خلاف ته اجماع تللی دی. زموږ صرف دا دی زموږ د ابن تیمیه د ذات سره هیڅ قسم دی په الله چې ما ملګرو ته ویلي دي زه هره شپه ما مخکې ډېره مطالعه کول اوس هره شپه تاسو به اورېدلي زه 50 صفحې د ابن تیمیه صرف د هغه د کتابونو مطالعه کوم. صرف د دنیا په سر داسې یو کتاب ما د هغه پرې نه ښود د دې سړي په لاس ما دا تا سره میلاو کړی چې هغه ما پیدا نه کړ. تاسو ملګرو سره به داسې کتابونه دي چې ما کم پیدا کړي دي
الله دې پکې خیر واچي. نو موږ به تاسو ته شاخې که یو شی د قرآن او سنت خلاف و شیخ صاحب نو زما تا نه انشاءالله د امید دی چې د قرآن او سنت د کتاب او سنت خلاف ولې زموږ څوک ما خو نه دی بس چې د قرآن او سنت خلاف وویل چې دا خلاف ښه یو بره زمونږ په دې کې رایې دا ده چې د ابن تیمیه صاحب علم ته زموږ سلام خبره مې له دې نه شروع کړې موږ د هغه مهارت هم منو موږ د هغه فهم هم منو د هغه علم د هغه فهم د هغه ځیرکوالی د هغه عبقریت زموږ د هغه د علم نه انکار نشته زموږ د هغه د شذوذاتو نه زموږ د هغه د تفرداتو نه زموږ د هغه د هر هغه شی نه انکار دی او تاسو نه مې انشاءالله امید دی چې هغه د قرآن او د سنت او د اجماع او د جمهور السلفو خلاف وي زموږ د هر هغه شی نه انکار راغلی دی موږ دا د خپلو یو دوه درې پکې خبرې لیکلي دي دا څه د هغه عقاید نه دي دا صرف زموږ مدعاګانې دي په دې به بیا وروستو کېږو خو زموږ دا چې سم په زړه دي هم په خولې دي زه د نورو ملیانو غوندې کار نه کوم خفه کېږئ مانه مه زه توریې نه کوم دا ستاسو ملګري ما پسې خبرې کوي الله دې خوشحاله وایي سمه قاعدې د دې پلان کو ښکاره کړه دې پلان کو وي ځان پټو وي ده ښکاره کړه ریاض مولا زه به ښکاره کوم یاد ساته خفه کېږم ستا درته مې به خبره به کوم ښه چې بس ښکاره شي خو ښه ده کله ولې د پښتانه وي د بوسو د لاندې اوبه بوځئ د بوسو د لاندې به اوبه نه بوځي خو چې زه د بوسو لاندې شیخ عبدالمنان اوبه نه بوځم نو تا ته مې چې ته به هم نه بوځې مونږ ویو چې مونږ د هر چا غلطۍ ښکاره کړو قسم دې په الله باندې مونږ د دې مقصد زمونږ دا نه دی چې مونږ د شیخ ذات ټارګېټ کوو چې زما د ملګري دې راپاسې او شام یې په دغه کې ودرېږي په منابرو باندې ودرېږي او تاسو اوس هغه ټارګېټ کوئ نه مونږ ویو چې یو سړی د دونه نه مقلد کېږي زمونږ تاسو ته دا درخواست دی تاسو ته هم درخواست دی چې په ښو خبرو کې د هر چا ملګرتیا وکړي خو چې چا غلطه خبرې نو په دې باندې تاسو خلک مو مجبوروئ چې دا غلطه دی هم تاسو صحیح ووایئ او مونږ ته ووایئ چې تاسو دلته صحیح ووایئ نه چې تاسو په دې مونږ مجبوروئ زما په دې خبره تاسو کوئ چې د چا صحیح خبرې الله دې خوشحاله کړي خو چې د چا غلطه خبرې نو په دې پرده مه اچوئ امت ته دې نه پوه کړي امت په دې باندې چې د پلانکي سړي خبره ټیک ده د پلانکي سړي امام ابو حنیفه کې چې احتمال له خطا شته امام ابو یوسف کې چې احتمال له خطا شته دا ستاسو شربت دی تاسو له درکوم الله دې خوشاله چې ټوخې د وګه خش دا ستاسو شربت دی چې امام ابو حنیفه کې خطا شته په امام ابو یوسف کې خطا شته په هر چا کې خطا شته ولې په امام ابن تیمیه کې خطا نشته دا داسې بس سالم نو معصوم عن الخطا نه ګڼو بس لاندې خبره شیخ صاحب معصوم عن الخطا نه ګڼو بس که معصوم عن الخطا تاسو ګڼئ بس قول کې چې معصوم عن الخطا دی مونږ ابن تیمیه صاحب عالم ګڼو خو معصوم عن الخطا نه ګڼو خطا ته نه شوې ده په بعضو مسایلو کې زمونږ په طبع ښه خطا ته نه شوې ده زمونږ په طبع باندې نو مقصد زما دا دی چې یو خطا د چا نه وشي شذوذ د چا نه وشي تفرد د چا نه وشي هغه امت ته وښایئ چې د دې سړي نه په دې مسلو کې شذوذ تفرد یا خطا شوې ده او زه خیال کې بنو دا خبره سمه ده یا سمه نه ده راغلې وصلى الله على خير خلقه بسم الله الرحمن الرحيم مفتي صاحب چې کومه خبره وکړه ډېر یو وزني خبره ده اصولي خبره ده چې د هر چا ښه به اخیستی کېږي او بد به پرېښودی کېږي او دا مخکې امام مالک رحمه الله ویلي امام الا ويؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه هر چا صلی الله علیه وسلم د هر چا خبره به اخیستی کېږي او رد کېږي به یوازې صاحب د دې قبر نه چې هغه محمد رسول الله آمنا وسلمنا په دې اصولو چې انشاءالله موږ پابند پاتې شو دې کې به امام ابن تیمیه هم راشي او په دې کې به امام رازي هم راشي هر څوک چې پکې راشي د هغو نه مخکې علما به پکې هم راشي وروسته به هم راشي کوثري صاحب به هم راشي راشي او په دې کې به
په ذات خود مفتي صاحب ما غریب نه بقلار شه ما بقلار شه او برا شه ما بقلار شه شابه ها زمونږ اصل کې مقصود څه شی دی؟ اظهار د توحید سنت غټه ګناه دا ده چې د سړي په کلام کې په عقیده کې شرکي مونږ ښکاره کوو څنګه چې مفتي صاحب ویل چې دا ښکاره کول غواړي نو مخکې خبره د شرک ده د کفر ده او دا بدعت ده نو چې انشاءالله دا ظاهره شي یو مت ډېره ښه ده هغه زما په عقیده کې مفتي صاحب به ماته ووایي که د مفتي صاحب په عقیده کې که زما د یو مشر په عقیده کې دا زموږ ټول په شریکه مشران دي بالکل دومره ده چې ما مخکې خبره وکړه چې د اختلاف آداب دي لکه اوس چې مفتي صاحب وروسته خبره وکړه دا خبره ډېره ښه ده چې ابن تیمیه معصوم عن الخطا نه امام ابو حنیفه معصوم عن الخطا نه امام شافعي مالک احمد بن حنبل قدیما و حدیثا مخکینی رسول ټول خو شاته د هغه په اجتهادي خطا باندې زوال مزل ویل دا محل د نزاع دی دې باندې که زه داسې الفاظ استعمال کړم مثلا بالفرض چې زاهد کوثري زوال مزل دی مفتي صاحب په خبره چې زړه ته درد نه رسوم د یو جماعت مخکې هم داسې الفاظ دي ویلي اختلاف مشته دی د هغه سره د هغه په کلام کې شرکیات دي خو لیکن ما به اوسه پورې دا تعبیر نه کړی دارنګې که د هغه نه مخکې لاړ شو چې نور نومونه به زه نه علم نو ډېر خطرناکې عقیدې میلاویږي چې په هغه باندې که دا د مخکې سلفو دور وی نو والله اعلم چې څه فتوا به یې صادره کړې وه خو مونږ کمزوري خولې زموږ وړې دي او خبرې غټې دي نو چې وړې خولې او غټې خبرې نو دا خوند نه کوي نو مونږ د مفتي صاحب نه دا درخواست کوو چې دا کومه کلمه تاسو مخکې د شیخ الاسلام باره کې ویلې ده دا خبره ستاسو بېحده خطرناکه اما اختلاف د ابن تیمیه سره کولی شي ابن قیم سره کولی شي د هر چا سره کولی شي اختلاف د هر چا سره مونږ کولی شو فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله موږ اختلاف د هر چا سره راتلی شو فیصله مفتي صاحب په خپله میزان هغه ذکر کړ میزان به کتاب سنت او منهج د سلفو وي قرآن سنت او د سلفو عقیده چې سلف په کوم عقیده تللي دي او هغه قرآن سنت سمج او فهم هغه څنګه کړی دی انشاءالله دغه زموږ میزان دی په دې به د هر چا خبره تلي د مفتي صاحب خبره د مشرانو د هغه زموږ مشران د هر چا خبره په دې تللی کېږي انشاءالله په ښایسته اصولو به دا خبره کېږي نو اصل کې دا کوم میزان چې مقرر شوی دا ډېر مزیدار دی خو بیا به هم انشاءالله موږ په دوران د مناظرې کې نن خو د مبادیاتو مجلس دی مناظرې په دوران کې به موږ داسې الفاظ نه وایو چې موږ د چا ذات پسې خبره وکړو یا په هغه باندې د کفر فتوا ولګو تکفیر د مسلمان تذلیل زموږ فرق دا دی زما د مفتي صاحب فرق دا دی زم خطا د مجتهد رد کوم خو سره د توقیر د مجتهد مفتي صاحب د مجتهد خطا رد کوي خو سره د تذلیل د مجتهد نه د مجتهد ته زوال موزل او زه یې نه دا ډېر ښه سړی خبره یې غلطه ده د حافظ ابن حجر پلانکې خبره چې ده په دې زموږ اعتراض دی امام نووي په پلانکې خبره اعتراض خو هغه د اوچتې پایي محدثینو انشاءالله که امام تیمیه دی او که بل دی او که بل دی په دغه باندې به تلو په کتاب سنت باندې او په دې باندې به خبره کېږي انشاءالله مفتي صاحب چې کومه دعوه ده اوس آینده زموږ د مناظرې چې د شیخ الاسلام په تیمیه کې داسې خبرې شته چې هغه د قرآن سنت نه او ده چې کوم فتوا لګولې ده د دې مصداق هغه ګرځي بالکل نو هغه به دې عرض کړي انشاءالله زموږ د طرفه جوابي دعوه به جزاک الله او د هغه نه وروسته بیا د یو شروط زموږ شروط ٹھیک خیر دا څه فرض واجب خو نه دی مصطلح دغه ته ما جوړه دی کنه بس ضرورت مطابق خبره ختم موږ هم لري بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله دې دا کومې خبرې چې مفتي صاحب وکړې الله دې زموږ د ټولو عملي دغه کې راولي مفتي صاحب مالي حدیث دی دقه تعالی حدیث وي ټول فقها له حدیث دقه وي سوکي لیکلي دي سلفي ته وي او کاله حدیث وته وي نو ته زموږ انډیوالي خو ځان دې سیاح خو دې خوا کړل نه زه شیخ صاحب زه خو وایم نه پریدو دا نه دقه خبره مونږ فقها محدثین یو مونږ فقها محدثین مونږ د سیو چې بغیر د انبیاء علیهم السلام چې صاحب الوحی دی دغه الله حفاظت کړی دی معصوم دی
معتزله به کې څه وایي خو موږ نه ویل. موږ الحمدلله د الله د نبي بچي وو، موږ هغه اتباع کوو. نور د دې نه وروسته لکه شیخ صاحب چې وایي چې د هر چا به هر څه اخیستی کېږي، خو زما ذهن کې دا دی چې همدغه تحقیق وکړه. دا څه چې وایي الله نور هم ترقي سبا تو اراده خو کما زه ته اوس مقصدي فکر لرم. نه ته اوس بل خوا لاړې کړه. یو د تابعینو نه شروع کړه د زلات به ته زه رالېږم او پتو کې ته کوم یو ټکې. او دویم دا دی چې دا خو ابن تیمیه صاحب تا خبره خلاصه کړه چې مجتهد دی او کله خطا کېږي. خطا دی نه ما خو مجتهد نه دی ویلی، موږ ویو تاسو وایئ. او دا دویمه خبره دا خو به د ابن تیمیه صاحب باره کې شي او موږ او تاسې مورونه یو. تا د خوشحاله والله چې زه جهنم له ځمه ستا یو لس کلیپونه ستا عقیده به موږ را مخکې کړو. لکه مثلا ما کیسټ کې ویلي د پانجان صاحب قصه، دا به وروسته کوو د ریاو قصه او دا کیسې به یا لکه دا وروسته کوو، فرعون د تاسو به ایمان پرېږدئ. او دا کیسې مې چې ټولې دا به ټول وروسته کوو. کله ما کې څه غلطي وه زه به معافي وغواړم. په دې ده کې دا اعلان کوم زما حنفي سره 10 مناظرې وشي که نه دا به کمي. یو ټکی ته موږ دا د علو دا د جهت مسلې دي، دا د استقرا یو ټکی ته موږ زما خبره خو دا تا څنګه وویلې که نه دا دې باندې چې زموږ د دې سړي سره ښکلي انداز کې 10 مناظرې وشي دا به کمه وي. او را کنه قانون کې خود چې بس دا چا به نه دی کتاب و سنت څخه خبره کېږي به کېږي. وانزلنا الميزان تله ده الله به خیر. ما به هم تلې ستا هغه مې لیکلي دي به هم تلمه او بیا به د ابن تیمیه صاحب هم تلمه چې څنګه یې تلې وې تله او دا ټول او الله دې قوي کړي چې څنګه یې تلې هغې تله ما دې چلونه راځي. مخکې نه مې خوښې رابطه مې هم سره کړې ده همیشه، خو ګیله یې راته وکړه چې زما مقلد او زما مونږ پیران دې ته صاحب مبارک وي چې زما صاحب مبارک پسې دې خبرې کړي دي ابن تیمیه صاحب پسې او دواړو مدل دې ورته ویلي. بیا شیخ صاحب مبارک وي چې ما چېرته کوثري ته دواړو مدل نه دي ویلي او ما چېرته مشرانو کې چاته دواړو مدل نه دي ویلي. حضرت صاحب تا د موږ د پیرانو سټه خرابه کړې ده. تا په خپل کتاب د دیوبندیانو خطرناکو عقایدو کې په صفحه نمبر 65 باندې ابن عربي ته سور کافر ویلي دي. ور یاد ساتئ خیر دی که نه اشد کفران دې ورته ویلي دي او داسې الفاظ دي شیخ الاکبر